سورہ فرقان نورلسم سپارہ آیت نمبر اویایم سورہ فرقان کی مسئلہ بیان کرا چې برکت چون کی آغا یو اللہ تعالی دی داغن علاوہ بل سوک برکت چون کی نشتا ستاکار چه انجام ترسی دا بیو اللہ تعالی رسی بل سوکی نشی رسولی و دے آخر کی اللہ تعالی پل استغنا و پل بے پروائی ذکر کئی کہ گوریاز ساتا کرتمات آواز کے او زما عبادت کے نزو گوردی سزنو تا محتاج نیم ستا دے پیدائش تا و پدی دنیا کی ستا دے وجود تا آغاز محتاج نیم زما حکومت او زما بادشاہی هغه ډیره لویه ده زما د عبادت لپاره خلق شته او زما تابعدار مخلوقات هغه هم نور ډیر دي زستانه مستغنی ما البته ستا یو ادا زما پسند او ما ته خوښه ده دا نه چې زه ته محتاج یم و هغه ادا ستا زما خوښه ده آکار ستا آغا زما پسند او ما تا محبوب دے آغا سشے دے آغا دا چه تا ما تا عاجزی کے ما تا خپل عجز آغا خکارکے او دا آغا عجزے پا نتیجہ کی تا ما تا دا خپل تندے آغا راک لے او آغا پا دا ازمک بانی ما تک دے او عبادت زما کے او دا آغا عجزے پا نتیجہ کی تا ما تا لاسونو اوچت کړی دی او ما تا منت او زاری کیا او دسترګو نه دی اوښکې روانې دي او وی چې الله زما حاجتونه هغه ترسره کا دغه ادا مې پسند ده او دا مې خوښه ده او د دغه ادا دپاره ما ستا پیدایش په دې دنیا کې کړی دی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پیری او انسان نه پیدا مگر دې لپاره پیدا دی چې دې به اظهار د عاجزۍ کوي الله تعالی تا اظهار د تواضع به کوي الله تعالی تا قلوا ته نبی علیہ السلام ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم سکی پتا سو باندې الله لولا دعاؤکم کچرتنوي دا आवाज تاسو الله تعالی تا کچرتنوی استاسو دا عاجزی اللہ تعالی تا نو پتا باندې بیا سکولو تا باندې خدا نظام نه چلی د نظام د چلولو د پاره خو فرشته مقرر کړي وي هر فرشته ته د هغې ذمہداري هغه سپارلې ده اوریځو د پاره ځان له فرشته مقرر کړي دي غرونو د پاره ځان له مقرر کړي دي د باران د پاره ځان له مقرر کړي دي د ساونو د ایستو د پاره ځان له مقرر کړي د عمل نامې او د اعمالو د لیکلو د پاره ځان له مقرر کړي د انسانانو د حفاظت د پاره ځان له مقرر کړي د الله تعالی په حکم باندې کار کوي نه خو الله غي نه اخلي ستاو په کې سشتره نه تی د دې سیز د پاره پیدا کړي نو تاسو وکړو فقد کذبتم یقینا تاسو نسبت د دروغ وکړه الله ما ته عاجزی وکړه الله زما ته چې دا تندې په دې ځمکه باندې کېږده الله تعالی ما ته چې هغه ټیټ شه نو تندې چې نو بل چاته په ځمکه کېښود او زیارت ته قبر ته چې هغه تندې په ځمکه کېښود او هغې نه چې نو په شا رواني او لاس په نامه چې هغې ته ولاړې لاس په نامه ولاړه خو الله تعالی ته نور هیچ چاته لاس په نامه باندې ودرېدل نشته صرف او صرف یو الله تعالی په تولاس په نامه باندې ودرېږي نو تاسو نسبت د دروغ کو عبادت مو پرېښود بعضې داسې وو چې هغې د سره عبادت نه کو نه یې منو بعضې داسې وو چې هغې عبادت کو خو په هغې کې ورسره حصهدار او برخدار جوړ کړ او یوازې الله نه دا خو داسې علاقې چې د دې تصرفات یې بعضې خلکو ته سپارلي دي نو دا غي به ور سره عبادت کو نو فقد کذبتم یقینا تاسو نسبت د دروغ کو فسوف یکون لزاما
نو بیا به زما غصه ووینئ، زما سزا به هم بیا ووینئ. فسوف یکون لزاما، زر ده چې شي به د عذاب تاسو سره لازم او پیوست، داسې به در سره پیوست شي او داسې به دې راونیسي چې بیا به د خلاصون چل نه درځي. فرعون چې کله په دریای نیل کې ډوبېده نو په هغه ټیم کې بیا چې اوږده اوږده کلمه ویله او ویلې ما په رب د موسی او د هارون باندې چې ایمان راوړی دی، هغه ټیم کې بیا قبلېدله نه، بیا په عذاب کې راګیر و. دې د وجې نه په وخت باندې د الله تعالی نه معافي غوښتل، ټیم په ټیم باندې الله تعالی ته عاجزي کول او عبادت ته الله تعالی کول پکار دي. د دې آیت کریمه نور ګڼ توجیحات علما کوي او دا آسان او صرف په دې باندې اکتفا کوو. قلوا آیات ما یعبأ بکم سکی پتا سباندی ربی رب زما لولا دعاکم کچرتنوی عاجزی استاسو بلن استاسو اللہ تعالی تا فقد کذبتم یقینا تاسو نسبت دروک فسوف یکون لزاما نزرد چشی بتاو سر لازم دا